ابراهیم علیه السلام نه چا تاسو کوی الله جل شانه ته د خلیل په څه وجه باندې ویل دي؟ ابراهیم علیه السلام ورته او فرمایل الله جل شانه ما ته په درې وجو سره خلیل ویل دي. هغه درې وجې کم دي؟ هغه درې صفتونه کم دي؟ ابراهیم علیه السلام ورته او فرمایل اولنې صفت دا دی کنه چې ما به د میلمه نه بغیر روټۍ نه خوړله، ما به د میلمه انتظار کو چې اورېږه اوس په میلمه راشي او زه به ورسره روټۍ خورم. ما او تا کره خو چې میلمه راشي سهار وختي وي، خو ما او تا ورته په تندي 12 بجې کړي. میلمه ته مونږ ډېر سپک ګورو او د کومو خلکو چې میلمانه ډېري که نه وایي هغه سخاوت والی د سخي سړي به میلمانه ډېري. نو میلمنو ته په سپکه مه ګورئ، میلمه ځان سره خپل رزق راوړي ښه. نو د میلمه ډېر احترام وکئ. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې اول نمبر خو دا صفت په ما کې او الله جل شانه ځکه ما ته خلیل ویلی دی چې ما به د میلمه ډېر احترام کو، د میلمه نه بغیر به ما روټۍ نه خوړه، ما به انتظار کو. او دویم نمبر دا په دې صفت باندې الله جل شانه ما ته خلیل ویلی دی. هغه صفت څه دی؟ تاسو ته پته شته؟ هغه صفت دا دی وایي ما د الله حکم ته هر ټیم اوچت کتلی دی. د الله حکم خو اوچت دیم، خو ما وایي الله جل شانه حکم ته ډېر اوچت کتلی دی. په دې باندې ما ته الله جل شانه خلیل ویلی دی. او دریم نمبر صفت دا دی وایي ما د هغه څیز په ټوله زندګۍ کې سوچ هم نه دی کړی، د څه سوچ او د څه څیز چې الله جل شانه واده کړی ده. هغه کوم څیز دی؟ وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. وایي په مخ د ځمکه چې څومره زنده سر دي الله جل شانه یې رزق زه ورکوم. وایي ما د رزق سوچ په ټوله زندګۍ کې نه دی کړی. په دې درې وجو باندې الله جل شانه ما ته خلیل ویلی دی. نو ما او تا چې سحر راوځو ماښام کور ته دننه شو، رزق مونږ ته څوک راکوي؟ مونږ خو وایي که مونږ وګټله نو دا رزق ما ته میلاو شو. رزق الله جل شانه چې کله ارواح پیدا کړه 4,000 کاله مخکې د هغې د رزق انتظام الله جل شانه کړی دی. نو انتظام کولو والا څوک یو د الله ذات دی جي. په الله باندې اعتماد پکار دی چې مونږ د الله هر یو حکم د پیغمبر هر یوه طریقه په خپل ځان کې راولو. یقینا درته په دنیا کې هم کامیاب، په دنیا کې هم سکون، په آخرت کې هم سکون، اطمینان او راحت سره به هم زندګي تېرېږي. بیا په الله باندې بروسه پکار ده. الله جل شانه قرآن مقدسه کې برای راست فرمایلی دي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. وایي په مخ د ځمکه چې څومره زنده سر دي رزق ورته زه ورکوم. د رزق واده چا کړی جي؟ الله کړی ده.